أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى آتی کریمه کی زورن دا منکر دا توحید تا او خلاصه دادا چی یا خو آیاتنا دوارا عام کا آیاتی نیو بدبختا کافر مراد دے چې په شروع کې په ظاهر باندې غاړه کې خدا او بیا وروستو واپس شو. نو قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولى آیا وینئت آغا کس تولا چه اعراض کئی د توحیدنا چه اعراض کئی د توحیدنا یا بلا مانو کا تولا چه واوخت د حقنا چه واوخت د حقنا یا واوڑ د حقنا واعطا قلیلا او ورکڑے دے حق دا اللہ لگا او بیا بن شوی دے او بیا بن شوی دے اعنده آیا دسخ علم الغیب علم دا غیبو دے فہو یرا پس دے گوری چی دے دا غینا گوری دے دا غینا قتل کئی دا زورنی دیخوا ام آیا ند این خبر ورکڑے شوی دتا بما پا آغا مزامینو فی صحف موسیٰ چی پا صحیفو دا موسیٰ علیہ السلام کیوں و ابراہیم الذی او ابراہیم آغا وفا چی پوروال کڑے و پاکام دا اللہ باندی وفا اے پوروال کڑے و پاکام دا اللہ باندی یا بلا مانو کا و ابراہیم الذی او ابراہیم آغا چی پوروال کڑے و پاگوادا گرانا باندی پاگوادا گرانا باندی دا بچی پا مرائی باندی چورکای خول دا آسان کار ندے دا آسان کار ندے خواہ یہ رسم مضمونو اللہ تدیرون چی نشی بارو لیں وازراتون یو بارون کے وزر اخراہ بار دبل بوج دبل والعیسا او نشتد للانسانی دا پار دا فائدے دا انسان اللہ ما سعا مگر آغا چی دا کوشش کرے دے یا اللہ ما سعا سیوا دا آغا عملونونا چی دا کری دی آیات تمیزان را رسو سیدہ جی آیات تبیا غوکے دا خود توجہ سرا قرآن سوئی وَالْعِيسَىٰ او نشتہ دے للانسانی دا پارا دا انسان اللہ ما سیوا دا آغا اعمالونا سعا چے دا کڑی دی یا دا کوشش کڑی دی. اس دی آیات تا بعضو چوکا تا نو اگو یو دم دا ایسال ثواب نے انکارو او بعضو پاکی دا سی حد تا تیروتا چھے حد پہ تمام دے او بعضو بالکل میان روی اختیار کرا گویا چی دری ڈلی جوڑے شوئی یو معتزلہ چی آغوی کل دی آیات تاو کتا آغوی انکارو کو
چې بای د یو انسان د عمل فائدہ یا خیر بل انسان ته نه رسي، بل انسان ته نه رسي. هغه انکار وکړ. دویمه ډله چې دا هغه د بدعتیانو ده. هغه وی چې نه رسی او په هر نورک رسی، او بیا خاص کر مخامی الوا علمی الوا دا خورسی او رسی. درېمه ډله د اهل سنت والجماعت ته هغه وی رسی خو یا ساته په طریقې د پیغمبر رسی، په طریقې د پیغمبر رسی. دانا چې تب خپل طریقہ کوي، ستا په طریقہ باندې ستا د عمل ثواب بل ته نشي رسیدي. ها عمل ستا دی خو ثواب بل ته رسي، نو په طریقہ د پیغمبر رسی بل ته فائدې رسی. وس ایزه چې داوي وان ليس للانسان الا ما سعى دې سبب سکو. نو ابن عباس سے بوئی رضی اللہ تعالی عنہما چې اصل کی دا خبره په حق دا غزړو مسلمانانو کې وا، د دې امت لپاره دا خبره نه ده، بلکې دا حکم د دې امت لپاره منسوخ دی. سدي منسوخ منگو سیدہ چی منسوخ دے نو ناسخ وی دا سورت تور آیات نمبر 21 دا دیل پارا ناسخ دے. اگر ناسخ شو دا منسوخ شو. سیدہ جی یو خبر ادا شو. دویم جواب علماء دا کئی چی ایزے للانسان ہوئی د انسان نه مراد انسان کافر، کم انسان کافر. نو زه اوس معنا کوم وَأَلَّ عِيسَى لِلْإِنسَانِ او نشته د پاره د فائدې د انسان کافر الا ما سا سوا د هغه اعمالونه چې د کړي دي. با او مومن نو فله ما سعى، ها داغه لپاره داغه د عمل فائدہ هم ده، او دغه شانتي وما سعي له اچ بل چا عمل کړي دي او په طریقه د پیغمبر کړي دي، نو داغه هغه فائدہ هم د ترسي. فله ما سعى ما سعي له واما المؤمن فله ما سعى. دته خپل د عمل فائدہ رسی، د دین علاوه ما سعي له اې د بل چا د عمل فائدہ چې کم په طریقه د پیغمبر هغه تم رسی. یو دا جواب شو. صحیح ده جی. دویم جواب علماء دا کوي چې دا للانسان کې دا لام نه دی، دا په معنا اعلی دی. سدي اعلی نو معنا کوي وَأَلَّيْسَ عَلَى الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. سمقصد یعنی نمیل آویگی ہر او انسان تا سیوا سزا دا خپل عمل. ہر انسان تا بخپل دا عمل سزا ملاویگی. ما چی سکڑی دی ما تا میں ملاویگی، تا چی سکڑی دی تا تا ملاویگی. نو دا للانسان دا لام بمانا دا علا دے، یعنی علی الانسان. او سلورم توجی دادا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ نشتد دا پار دا انسان إِلَّا مَا سَعَى یعنی إِلَّا مَا آمَنَا مگر آغا چی ایمان راوڑے وی. دا خپل ایمان فائدہ بدتا ملاوی گی نو إِلَّا مَا آمَنَا مگر آغا چی دا خپل ایمان راوڑے.
یا درما پینځمه توجیه دادا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى یعنی إِلَّا مَا نَوَى سوا داغه نه چې د سنیت کړی چې د نیت کړی لازمی خبره ده خو زم چې دا ټول خبر یو طرف ته کې کنه اپ پښتانه وی سل پاپړ یو لوړ نو زم د اخرینه خبره نه ده دا بداسیش ایزه دا للانسان کې دا لام نه دی دا لام د انتفاع د پاره نه دی بلکې دا لام د پاره د ملکیت ته د څه دی د پاره د ملکیت نو مانو کا وَأَلَّيْسَ او نشته دی للانسان د پاره د انسان په طریقې د ملکیت سره للانسان اے د پاره د فائدې د انسان په طریقې د ملکیت سره الا ما سا سوا د اغه اعمالنا چې د کړي دي تا چې یو عملو کو داغه مالک ته ما چې عملو کو داغه مالک زایما اوستا خوغه د کته په چا په سی بخین او بخه او کنه بخین او مبخه سمجھ کراله خبره یا اخرینه خبره انسان ته د خپل د عمل جزا چې ملاويږي نو په طریقه د عدل ملاويږي په طریقه د عدل او چې د بل انسان سورته رسی نو دا په طریقه د فضل په طریقه د فضل د خپل د عمل په طریقه د عدل او د بل انسان چې ورته څه فائدہ رسی نو په طریقه د فضل سره صحیح ده جی او بیا یاد ساتئ پدی باندې خطیبی شربینی اے دغه شانتی اے علامہ ابن تیمیہ رحمه الله اے دغه شانتی نور تفاسیر پدی باندې ډیر خاصه بحث کړي تقریبا پدی خبره باندې هغه یوش دلایل ورکړل یوش دلایل چې رسی انسان ته فائدہ د بل عمل خو چې په طریقه د پیغمبري په طریقه د پیغمبري منګوم دا ویو چې بای بالکل رسی خو په طریقه د پیغمبر ته چې خط لګي نو په ډاک رسی کنه بغیر د ډاک رسی نو دغه شانتی دا ایصال ثواب رسی خو په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها کده دین سو منکر دی انکار کون کی دی هغه معتزله دی او په دې کې چې د حد نه تجاوز کون کی دی هغه بریل دی هغه سوق دی او من اهل سنت والجماعت اگر چاغون جانته وي خو من وی نه ایصال ثواب رسی خو په طریقه د پیغمبر هغه رسی هر څنګه رسی من وی هر څنګه نه رسی خو په طریقه د پیغمبر صحیح ده جی دومره خبره کافی ده او دا مې صرف دې لپاره وکړه چې اکثر خلک یو الزام دا لګي یره وی دوی سال ثواب نه مني الګ د خرفیو څوک نه مني زنه منم که معتزله نه مني اته چې کومه طریقه وای نو دا طریقه د اهل سنت والجماعت نه ده دا خدای نورو یارانو ده نو معلومیږي دا چې ته د نورو یارانو پټل کې ته د نورو په یارانو پټل کې پزان داسې لباس د پاسنه نورا چولې دندنه شی بلی نو زکایزه وی وان سعيه او یقینا جزاء د کوشش د سوف یرا زرد چې وب خو دې شي دتا ثم او بیا جزاء اور کی دتا بدل اور کی دتا جزاء د عمل د الاوفا پورا ثم یجزا اے بیا بدل ور کی دتا اے الجزاء اے جزاء د عمل ددا الاوفا پورا وان الى ربک او یقینا ستا رب تا المنتهى اخری رسیدل دی انتہا د هر عمل دوا انتہا د هر عمل
وانه او یقینا الله هو اضحك وابكى اغا پیدا کئی اسباب د خاندا وابكى او پیدا کئی اسباب د جڑا ذکر دا اضحکا دے مراد تینا اسباب دی دانا چی یقیناً اللہ اگا خاندول کئی او جڑول کئی نا اسباب دا خاندا غم پیدا کئی او اسباب دا جڑا اگا پیدا کئی سیدہ جی نزکائیزے ہوئی وَأَنَّهُ او یقیناً اللہ اغا پیدا کئی اسباب دا خاندہ او اسباب دا جڑا وَأَنَّهُ او یقیناً اللہ ہوا اماتا اغا امڑکول وَأَحْيَا او جوندی کول کئی وَأَنَّهُ او یقیناً دا اللہ پیدا کری دی جوڑا نارینا او زنانا وانه او یقینا دی اللہ پیدا کری دی اے جوڑا الذکر نارینا والانثى او زنانا اس توجہ ساتھ لغونے وانه هو ضمیر دا حسر راول وانه هو اماتا هو ضمیر دا حسر راول وانه خلق هو ضمیر نہ دے راول ولی تو اس ستاب کی سکار شتے دا اللہ خوخا تسو کی تپوس کولو دا ہوا ضمیر چی آئی جراول کنا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى دا پا بازو باندے رد دے یروی دا خاندہ جڑا دا خدا نانا اسباب پیدا کولو والا اللہ دے منا دا تسوائی نو هو ضمیر دا راول پاوی باندې دا رد لپاره او دیما وانه هو اماتا ازم راول هو زکه چې بازي بیوقوف داسي چې هغه وي چې منګو مړه کول او ژوندۍ کول لکه بقره کې تعویل هغه نمرود بروزنی امرود نو هو ضمیر راول اے وانه خلق ایز هو ضمیر راول وس پوری چادانه وی چې ما دا پیدا کړی دی نو د دې د وجه نه هو ضمیر رانول نو زکایزه وی من نطفه د ساس کینا اذا تمنا کلا چ اسس اولشی پرهم کی وان علیه او یقینا پاغا باندې پیدا کول دی الاخرى بلزل وانه او یقینا الله هو اغنا اغا مالدار کول کوي واقنا او فقیر کول کوي یو دا مانا دا صحیح دا جی او دویم مانا وَأَنَّهُ او یقینا اللہ هو اغنا اغا مالدار کول کوي وَأَقْنَا او خزانی ور کوي قناعت نو او خزانی ور کوي صحیح جی یا درم اندازہ وَأَنَّهُ او یقینا اللہ هو اغنا بالنقود واقنا بالمواشی چاسر چی نقدی الکوی سرمایہ دار دے یار اچھی چاسر دا گڑی بیزی یا لکا سم جاگیردار دے سدے جاگیردار نو اغنا سرمایہ دار کول جاگیردار کول دا چا کار دے دا زمان دا اللہ کار وَأَنَّهُ او یقینا اللہ ہوا اغا مالک دے دا شعر آستوری دا خصوصاً پا دے گرمائی کی سرگندی کی او یقینا پا دے عرب پا قبیلوں کی او قبیلہ و خزعہ اگوی بددی عبادت کا نو اللہ کریم پا دیزے کی پا اگوی ارادو کو چی تاسو دے چا عبادت کوئی کنا داغی مالکم اللہ دے داغی مالکم اللہ دے وَأَنَّهُ او یقینا اللہ حلاکڑی دی آدیان الاولا رنبنی الاولا پخوانی چگہ اے قوم دا چاو دا حود علیہ السلام
او دا دویم چې کم دی ثانی هغه ته ارمیان دا شنو هغه سکی سورته فجر کې به دا هغه تذکرہ راځي ان شاء الله. نو زکای دی وی وسمودا او هلاکړي دي سمودیان فما ابقا پس یوتنا ند پری خودی وقوم نوح او هلاکړي دي قوم د نوح علی السلام من قبل پوخا انهم یقینا ذی کانوا هم اظلم دیر ظلم کون کی و اطغى او دیر سرکشا دیر سرکش تخویف دنیاوی نمونی دی خوا اور پسی سوئی والمؤتفقا او آغ اکلی اڑولی شوی احوا تبا شوی فغشاها پس پټکړو دی لرا ما آغا اس غشا چې پټکړو صحیح ده جی فبأي آلا پس پکم نعمتونو در رب استا باندې تتم آرا تشکای پکم نعمت هذا نذیر دا هذا یا خو اشاره ده محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تا هذا دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نذیر یو يرون کې دي من النذر الاولى دا يرون کو رمبنونا یا هذا اشاره ده دی عذابونو تا هذا اشاره ده دی عذابونو تا نو بیا دا نذیر په معنا د انذار واخله سو واخله انذار نو مانو کا هذا دا انذار دی د انذارونو رمبنونا د انذارونو رمبنونا ازفت الازفه نزدیشو الازفه نزدی راتلون کې د قیامت په نومونو کې یو نوم دی نزدې شو نزدې راتلون کې سده وي قیامت دې کنه قیامت دې لیس لا نشتد دلرا من دون الله بغیر د الله نا کاشفا اخکارا کون کے پرانستون کے افم ان هذا الحديث ایسد افم ان هذا الحديث صددی خبرنا تعجبون تعجب کوي تاسو مراد تینا قرآن دیخوا زجر دی پا منکرینو دا قرآن آیا پا قرآن تعجب کوئی تاسو هذا الحدیث صددی خبرنا یعنی صددی قرآننا تعجب کوئی تاسو وتضحکونا او خاند ای تاسو ولا تبقونا او جاڑینا خاند او جاڑینا ورپسې زوی وانتم سامدون او تاسو دمتوب کوي تمانه مې وکړه تاسو ابن عباس سے دمانه کړل مانه دکړه تر دې داونو چې دی مولا وکړه ابن عباس وی وانتم سامدون تاسو دمتوب کوي دمتوب لپاره ټیم شته قران لپاره ټیم نشته دمتوب لپاره وخت شته غډا لپاره وخت شته خو که وخت نشته نو قران لا نشته نو ځکه ابن عباس وی تاسو دمتوب کوي یا بل معنا وانتم او تاسو سرنا او چوتاوي د لستو د قران سرنا چوتاوي د لستو دومره ټیم نشته وخت نشته شرم ناراضي یا بل معنا وانتم او تاسو غفلت کون کیای یا څلورم امانا وانتم سامدون او تاسو غافل ای غافل یا وانتم او تاسو لوبي کوي د کرکټ لپاره ټیم شته او یقینا تمام شپه تویخ کینی کله چې هغه میچونه وغیره کنه سو دوی پی سی ال ورته که سوي بلا ده مړه دا غیله لپاره سره خټه می خو چې خبره د قران راشي نو درک دی خطا دی
د ګډاګانو د ډمپوب لپاره سر بانګونو پورې ناشتي تماشه ده او چې خبره د قران شي نو بیا الله نو یریږي یقینو کدا قران په آخرت کې د الله په دربار کې یا به زما ستا په حق کې شفاعت کې یا به زما ستا لپاره هو کچری زما ستا خلاف ودرېد نو بیا بس مسلمان نن چې مونږ خوارو زار یو کنه دغه وجه ده قران مو پرېښی نو ځکه یې تاسو غفلت کوئ فسجدوا لله پسیدو کئی اللہ تا وعبدوا او داغا بلن کوئی وعبدوا داغا عبادت کوئی سیدہ جی سیدہ پٹولو باندې راغله خوخه مو خپله ده خو بهتره دا ده چې دلته وکړئ چې د دې ځای نه پاسې سړی بیا شیطان پالی فلام ووایي زه وبکو دا اوبکو دربکو دا ډېر خطرناک دي اوبکو دربکو دا خطرناک دي نو دې د وجې نه بهتره دا ده چې څنګه دعا ختمه کړه نو بس ځان له سجده وکړئ او په یو سجده یې څوم قیامت نه راځي صحیح ده جی باقي انشاءالله سورت قمر الله ژوند راکړي سبا هغه کلب اړولې شوی او هغه کلب اړولې شوی هغه تبا شوی فغشها پس پټ کړو دې کلی لاره ما هغه سو غشا چې پټ کړو دا ابهام